السلام علیکم. د اووم یونټ د اووم چپټر لومبني لیکچر کې مونږ دا ویلو چې میکسچر څه ته وایي. د میکسچر په باره کې ضروري پوینټس ضروري خبرې کمی دي. بیا هم دا وایي چې هوموجینیس میکسچر څه ته وایي او هیټروجینیس میکسچر څه ته وایي چې هغه د میکسچر ټایپس وو. د هغې په باره کې ضروري او بنیادي خبرې کمی دي. او اخر کې اپلیکیشنز اف میکسچر ان ډیلی لایف، یعنی زمونږ په روزمره زندگی کې، زمونږ په دې روزانه زندگی کې دا میکسچر کم ځای کې استعمال شوي د دې اپلیکیشن کم ځای کې دي. نو دا ټول ډیټیل مونږ په لومبني لیکچر کې ویلو. ننني لیکچر کې به انشاءالله دا وایي چې واټ از د ډیفرنس بټوین پیور سبسټانسز اینڈ میکسچرز، یعنی د خالص سیزونو او د میکسچرز په منځ کې فرق سره. ټیک ده، نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. که ته خپل غیر چاپیر وګورې نو هر هغه سیز چې وزن لري او ځای نیسي، هر هغه سیز ته ویلی شي میټر. anything which have mass and occupy space is called matter. نو که ته لږ خیال وکړې دغه میټر دوه قسمه دی. یو هغه قسمه میټر دی چې هغه پیور دی، خالص دی، هغې ته مونږه سبسټانسز وایو. هر هغه میټر چې بالکل خالصي، هغې کې څه د بل سیز ملاوټ نه، نو خالص میټر ته سبسټانس ویلی شي. او هغه میټر چې په هغې کې امپیورټیز، یعنی هغه خالص نه، امپیوري، هغې کې د سیزونو د سیوایي سیزونو ملاوټ وي یا څه سیزونه پکې سیوایي مکس شوي، نو هغه قسمه امپیور میټر ته ویلی شي میکسچر. د سبسټنس او د میکسچر پیژنګلو دی وکړه، خو اوس پکې فرق واضح کوو چې په دې دواړو کې فرق څه دی. لومبنی فرق خو دا دی چې سبسټنس کې سیم کمپوزیشن اینڈ پراپرټیز تھرو آؤٹ د میټر، یعنی چې کوم هم خالص میټر وي، کوم هم سبسټنس وي، هغې کې که ته هر ځای کې وګورې د هغه کمپوزیشن هغه چې داسې نه جوړ دی، هر ځای کې به هغه یو شانتي، د هغې خصوصیات به یو شانتي، په هغې کې به څه فرق نه. ټول میټر به هغه خالص میټر به بالکل هوبهو هر لحاظ سره یو شانتي. اگزامپلز یې څه دي چې څومره هم ایلیمنټس دي، څومره هم کمپاونډس دي، دا ټول په سبسټانسز کې راځي، ځکه بالکل دا خالص دي، د دې کمپوزیشن او د هغې خصوصیات تھرو آؤٹ د میټر یو شانتي، یعنی په څومره هم چې میټر وي د هغې ټولې خصوصیات یو شانتي هر لحاظ سره. لکه زه تا ته یو مثال در کوم، خالص اوبه دا یو سبسټانس دی، ځکه دې کې دوه قسمه ایلیمنټس رایوځای شوي، هایدروجن او اکسیجن. د اوبو فارموله ده H2O. د دې مطلب دا دی که ته په یو ګیلاس کې اوبه راواخلي، نو د اوبه په هر پوینټ باندې په هر ځای کې دا به د H2O نه جوړي، دوه هایدروجن یو اکسیجن. بل خبردار چې د دې خصوصیات، د هغې خصوصیات هر ځای کې به یو شانتي. ټیک شو، نو دا د سبسټانس لومبنی پوینټ شو. په میکسچر کې لومبنی پوینټ دا دی چې فزیکل کمبینیشن اف 2 or more than 2 ډیفرنٹ سبسټانسز، چې دوه یا د دوه نه سیوا سیزونه، مختلف سیزونه هغه فزیکلی رایوځای شي، د هغې وجودونه هغه کمباینډ شي، رایوځای شي، یو بل کې مکس شي، نو دې ته میکسچر وایي. فار ایگزامپل سالٹ ان واټر، چې ته مالګه په اوبو کې واچې، مالګه په اوبو کې حل کړي، دا یو میکسچر شو، ځکه ته دوه سیزونه مکس کړلو، سالټ مالګه او واټر اوبه. دغه شان سلاد چې مونږ روټۍ خورو، هغې له سلاد کټ کړو که نه، مختلف سیزونه چې کوم دی، پیاز، ارسو وغیره وغیره، دا کټ کړو، نو دا یو میکسچر شو، ځکه دې کې د یو نه سیوا مختلف سیزونه رایوځای شوي دي، د هغې وجودونه مکس شوي دي، نو په دې وجه دې ته ویلی شي میکسچر. اوس ایلیمنټس اگزامپلز کم دی د کمپاونډز. نو ما تا ته د کمپاونډ یو اگزامپل درکړه، واټر اوبو، خو نور هم ډیټیل سره وایو ځکه په دې باندې که MCQs راشي چې تا ته یادي. ایلیمنټس اگزامپل دي لکه هایدروجن، اکسیجن، آیرن، یعنی آیرن اوسپنه که نه. دا شان د کمپاونډز اگزامپلز دي واټر یعنی H2O اوبو، ټیبل سالټ NaCl، سوډیم کلوراید چې ورته ویلی شي. ټیبل سالټ چې کومه مالګه موږ د خوراک دپاره استعمالو، خوراک پاخه و هغې کې کومه مالګه اچوو، هغې ته ویلی شي ټیبل سالټ. د دې فارموله ده NaCl، سوډیم کلوراید. دغه شان امونیا NH3،
نو دا ټول دا د کمپاونډز اگزامپلز دي. د میکسچر دوه قسمونه دي، دا موږ مخکې ویلو، خو دلته هم وایو، یو د هوموجینیس میکسچر او بل د هیټروجینیس میکسچر. اوس د هوموجینیس میکسچرز مثالونه کم دي او د هیټروجینیس میکسچرز مثالونه کم دي. هغه وایو ځکه دا د ام سی کیوز لپاره ضروري دي، اکثر راشي ام سی کیوز یې پې جوړ کړي نو چې تا ته پته چې دا مثالونه هوموجینیس دي او دا مثالونه د هیټروجینیس میکسچر دي، نو تا ته بیا آسان وي. نو د هوموجینیس میکسچرز چې کوم مثالونه دي هغه دي سالټ واټر، یعنی مالګې والا اوبه یا هغه اوبه چې کې مالګه اچولی شوي حل شوي، ماوت واش چې کوم هغه سلوشن چې باندې موږ دا خوله پاکو، ماوت واش خوله پې وینځو هغې ته ماوت واش ویل شي. آل الایز چې څومره هم الایز دي هغه ټول د هوموجینیس میکسچرز مثالونه. اوس الای څه شی دی باندې پوره یو ټاپک دی، پوره لیکچر دی، انشاءالله را روان ویډیو کې به پې یو لیکچر ریکارډ کوو. بله خبردار چې څومره هم هوموجینیس میکسچرز دي عام طور باندې دی له موږ څه نوم ورکوو، دي ته موږ سلیوشنز هم وایو، نو دا هم چې تا ته یاد وي. د هیټروجینیس میکسچرز چې کوم مثالونه دي هغه دي پیزا، ایټالین سلاد ډریسنګ، سالډ ویسټ ډمپ. پیزا هو چې کوم پیزا دی کې مختلف څیزونه را مکس شوي، فزیکل کمبینیشن د هغې شوی دی، نو ځکه ورته هیټروجینیس میکسچر وي. دغه شان ایټالین سلاد چې کوم دی، ایټالین سلاد ډریسنګ، مختلف څیزونه پکې رایوځای شوي، دا هم هیټروجینیس میکسچر دی. دغه شان سالډ ویسټ ډمپ، یعنی داسې به ووایو چې کوم ډیران نو په ډیران کې مختلف څیزونه هغه رایوځای شوي، هغه مکس شوي، نو دا ټول د هیټروجینیس میکسچرز مثالونه دي. نو دا و د اووم یونټ د اووم چپټر دویم لیکچر چې هغه موږ سره و چې په پیور سبسټانس او په میکسچر کې فرق سره دا شارټ کوېسچن لحاظ سره اهم دی. د دې نه علاوه په دې باندې اکثر ام سی کیوز راځي، نو د ام سی کیوز دپاره به د اگزامپلز دا مثالونه یاد ساتي. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دی خوښه شوي لایک یې کا، کمنټ پې وکړه او خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. انشاءالله ډېر زر به ملاقات کیږي په 3 نمبر لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.